أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 60 61 دو آیاتونه چې نو په ویلې کېږي. قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله. دا د پرونی درس نو هغه کې مونږ کوم شان نزول ویلو د هغه سوال سره چې نو دا غي جواب الله پاک وکړو. پرون مونږ شان نزول کې چې نو هغه ویلو چې کله دوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو د شعار د اسلام د منځ د بانک چې نو دا غي مذاق کولو نو دا غي سره چې نو هغه مونږ یو روایت پکې دا هم یو قول ویلو چې دوی وی چې نو هغه دا څنګه دین دی الا اعاذ بالله دا خو چې نو هغه د ټولو نه بدترین دین دی. په دې کې چې نو هغه دا چغه وباسل کېږي دې کې چې نو هغه دا قسم आवाज کېږي نو تاسو دا دین اے مسلمانانو تاسو دا دین چې نو هغه د ټولو نه بدترین او ناکار چې نو هغه دین دی. الله جل جلاله ول چې نو هغه جواب ورکړلو چې نه دا خو حق او سچ دین دی ناکار او جنو هغه خو بدعمل تاسو یې وس الله رب العزت داغه څنګه په خپل اسلوب سره چې نو هغه جواب ورکړلو په داسې طریقې سره الله رب العزت جواب ورکړلو چې دوی ته د دوی هغه غلطه خبره هم خودله او داغه سره چې نو دوی لا جواب هم کړل. الله جل جلاله اے پیغمبر ورته وایا هل انبئکم بشر من ذلك آیز تاسو ته جنانو خبرداري درکم په ډیر ناکاره بد شیز باندې د دین هم یعنی تاسو چې کم مذاق کوئ د بانک او دغه په وجه باندې دین اسلام ته جنانو هغه بدترین بد شیز وای بد دین ورته وای نو د دین هم ز تاسو له جنانو هغه بل خطرناک شیز جنانو هغه شر ناکاره بد شیز د توانه خیم مصوبتن عند الله چې داغه د بدلې په لحاظ سره ډیر جنانو هغه بد دی د الله په نسبت هغه د من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بدترین کار چې نو هغه خدا دی چې د چا باندې الله رب العزت لعنت کړي دی نو دی بد کا عمل اختیار کړي چې دا بد عمل پوجا په الله پاک لعنت وکړلو د چا باندې الله رب العزت غضب کړي دی نو دی بد عمل چې نو هغه کولو غلط کاری کو نو ځکه په الله پاک غضب کړي دی په دې نه چې نو هغه الله پاک شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي نو اصل بد عمل او بد کردار خو هغه چې داغه په وجه باندې الله پاک دغه سزا ورکړي ده نو هغه عمل چې په هغه باندې الله پاک انسان چې نو هغه مسخ کوي داغه په دلانت او د خپل غضب چې نو مستحق جوړيږي دغه عمل بد دی وس دا چې څوک کوي جو هغه په خپل الریډي بد شولو نو ګوره الله رب العزت څنګه په بهترین انداز او هر دای اسلام ته جنانو هغه دا اصول او خودل چې ګوره دعوت به ورکړي چا کې یو کمی هغه تذکره به هم کې چې د دغه کمی نه جنانو هغه خپل ځان لري کې عقیده کې جنانو خرابتیا د عقیده برابر کې عمل کې خرابتیا د چې عمل برابر کې خو به داسې طرز بیان بچنانو هغه اختیاري داسې اسلوب به اختیاري چې دا غستا سره جنانو هغه سو کې بدتمیزي ونه کې استا مد مقابل چرته جوړل شي نو الله ورته نه چې يهود بدترین خو تاسو وي الله خو ته ویل شول اے پیغمبر ته وای چې تاسو بدترین خلک کې تاسو جنانو هغه دا کارونه کوي خو الله وی ورته وای چې تاسو ته دغه نه ډیر بد شي چې نه هغه نه خیم چې د الله په نسبت باندې نو هغه انتهایی بد دی هغه کار دی چې سړی په د خدای د لعنت او د الله د غضب چې نو هغه مستحق جوړیږي نو آلت خو مخ کې مونږه سو کړه د سورته بقره کې تیر شوی دی سورته ال عمران کې تیر شوی سورته نساء کې تیر شو لعنت خو چې نو هغه په يهود باندې شو غضب چې نو هغه په يهود باندې شو لعنت چې نو هغه په نصارو باندې شو خود دې د عمل په وجه باندې شو کړه
نو الله وی لکه څنګه چې نو هغه په سورۃ فاتحه کې هم مونږ ویلو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لار دای کسانو چې غضب پکړی شي دي او د مامو حضرات چې نه مراد يهود دي دینه مراد چې نو هغه نصارا دي وجعل منهم القردة والخنازير او الله پاک دا غوینه چې نو هغه شادوغان جوړ کړول او خنزیران چې نو هغه جوړ کړو د بعض حضرات وی دا دغه یو کسان نه ولو يهودونه او بعض وی چې د يهودونه چې نو شادوغان او د اسرائیل نه چې نو هغه خنزیران جوړ شو بعض دا غوینه هم شیول او د دین هم شیول یهودو مشهور او معروف قصه ده غالبا مونږ یو پیرت په مخ کې ویلي هم واسي اشارتن الته مونږ چې سورته بقره کې ویلي و چې دا نو هغه د مصر سره الیه چې نو فلسطین سره خواته بیت المقدس سره کله چې نو الیو نن سبا دغه ته ایلات چې نو هغه لیکيږي د اسرائیل نو هغه په قبضه کې د دغه خلکو گزاران چې نو هغه په میان ولو دیو د میانو کاروبار کو میان به نیول هغه به خرڅول هغه به خړل هغه به جامه په زر د هر څه به پاغه باندې کوونو نو دیو چې نو کله دا کولو داود علیه السلام چې نو هغه دور پای کو تعالی رب العزت وی چې تاسو به د خیالي پورز باندې ښکار نه کوئ دی پاغه کې هغه هیلی او باندې جوړې کولې نو چې کله دا کوکړل نو دی ښکار وکړلو چې ښکار وکړلو درې ډلو کې تقسیم شو یوه ډلې چې نو ګناه وکړو نافرمانی وکړه عبادت چې نو هغه ورځ دویمه ډلې چې نو هغه ته منکولی وکړلو او درې منډل نیمه ورځ یې منع کړل او نیمه پرې خودل نو الله رب العزت چې کومې ډلې چې نو هغه منع کول وکړل دا غوي تعریفي وکړلو کومې ډلې چې ګناه وکړلو نو دا هغه ډلې نه مزمت ذکر کړو چې موږ دا غوي نشادوغان او خنزیران جوړ کړو او کوم چې نو هغه نیمه ورځ دا نو هغه منع وکړه نه یې المنکر چې نو هغه وکړلو باقي سوجین نو بیا خاموش پاتې شول ساکت شول الله دا غوي اړو تذکرو نه کړ الله پاکم دا غوي د خبر نه چې نو هغه سکوت اختیار کو ذکر دا غوونه کو درې میډلی نو الله وی دغه عملونه چې نو هغه بدترین دی وس دا وای چې دا څوک نه چا چې نو کړو نو چې کم ځوانان ول دا غوینه الله پاک شادوغان جوړ کول کم چې بوډاګان مشران ول الیاذ بالله هغه نه الله پاک چې نو هغه خنزیران جوړ کول دغه شانت نو د عیسی علیه السلام په دور کې دینه نو الله پاک ته وی سورته مائده کې اخره کې ان شاء الله راهم شي چې عیسی علیه السلام تو خپل رب ته وای هل تستطيع ربک آیا ستارب چې نو هغه د طاقت لري چې په موږ باندې چې نو هغه مائده نازله کی مائده چې نو هغه ویل کېږي درسخان ته د خوراک ټک چې کوم درسخان وی هغه ته مائده ویل کېږي نو الله رب العزت هغه کړل خود ته شرطونه کړل یو شرط بدای چې دینه به مالدار نه خوري دویم شرط نو هغه بدای دینه به تاسو ذخیره کوئ نو هغه نه دی هغه دواړه کارونه وکړلو د دین هم الله رب العزت نو هغه شادوګان او خنزیران جوړ کړل نو الله یې ورته وایي چې آیا دغه بانک پر چې تاسو استهزاء دا کوئی دا دین بد نه او په دا کمی خبرو د واسطه نو خلک د دې مستحق جوړ شوی دي نو دغه نو بد کار دی او عبد الطاغوت او هغه څوک چې نو هغه ډیر بد دي چې دا هغه عبادت کوي د طاغوت نه مراد وخت یې منګلو یا د دې نه مراد چې نو هغه شیطان دی ځکه چې نو شیطان انسان ته چې نو هغه بد عمل چې نو بت پرستی خخ کار کوي نو دا د شیطان په حکم باندې کېږي نو ځکه چې نو عبد الطاغوت بعض چې نو هغه عبادت بندگی کړي و د شیطان بعض چې نو هغه عبد الطاغوت هر هغه شی ستوي کېږي چې د الله نه ما سوا د عبادت کړي شي د چې نو هغه طاغوت ویل کېږي دریم قول چې نو هغه د چې طاغوت نه مراد دینه مراد چې نو هغه بوتان دي څوک چې نو هغه بت پرستی کوي نو دې ته چې نو سوی طاغوت ویل کېږي نو الله وی دغه کسان چې نو بدترین دي اولئک شر مکانه دا کسان چې نو هغه بد دي چې نو هغه په مکان په اعتبار سره د مرتبه په اعتبار سره واضل عن سواء السبيل او دا کسان ډیر لري چې نو هغه تللی دي چې نو هغه خطا شوی دي د سمې لارې نه و اذا جاءوکم او هر کله چې دوی راشي تاسو ته قالو نو وای نو دا د یهودو درېیمه ډله څنګه مخکې مونږ ویلو مدینه منوره کې د دوی د منافقان چې نو هغه د کسانو نو دوی چې نو هغه کله راشي نو دوی سوی آمنا مونږ ایمان راوړی الله وی وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به دی د کفر سره راهم لل او د کفر سره چې نو هغه لاړل هم کفر سره داخل هم شول او د کفر سره چې نو هغه خارج اوتل هم اوس د کفر نو د دنیا چې نو هغه مسلمه خبره ده چې چا کم یو شی ډیر زیات خوخي نو د پنځ ډیر زیات نو هغه قیمتي نو کده چرته سفر و غیره باندې نو هم ځان سره هغه شی اخلي چرته نه پاتې نشي ځای نشي او کده راځي نو هم دغه کوي دغه شانتي د دې پنځ باندې کفر دوی ته نو هغه اصل څه کار کېدو
نو دوی د کفر که حضور مجلس ته براتلل هم خو باطن کې به اق کفر ساتلو منافقت به کولو نو ځکه الله وی قد دخلوا بالکفر دی د باطن کې دی نو هغه نفاق او کفر هغه کفر سره دی داخل شي ول وهم قد خرجوا به او دی چې واپس وتل دایم په جبه باندې امن نو ویلې دی پر باندې دی نه دی ویلي وقد خرجوا به او دغه سره دی چې نو هغه وتلی هم لکه څنګه چې سورۃ بقره کې تیر شو الله رب العزت وی دویم رکو کې ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله دې خوای چې مونږه ایمان اورې خو دې ایمان چې نه معتبر ځکه ایمان ویل کېږي تصدیق القلب ته چې د زړه چې نه هغه تصدیق واغه د دشتره والله اعلم بما كانوا يكتبون الله رب العزت نه هغه خپوا دی بما په هغه څه كانوا يكتبون چې دی پټي دې چې کم څه پټي په دې باندې الله پوا دی او ځلته یو ورکوټه شانت سوال چې نه هغه واردی تفسیر خازن کې نه هغه لیکل دی الله وی مصوبتن عند الله نو هغه کې لیکلی چې مصوبه مختصه بالاحسان چې مصوبه دا د ثواب نه ده او ثواب چې نو هغه دا خو خاص دی د احسان سره نو الله رب العزت دلته چې نو هغه په اطاعت کې چې نو هغه په بدی کې ولې دا هغه تذکر وکړل چې الله وایي چې نو زه به تاسو ته خبر وای درکم بشر من ذلک مصوبه عند الله نو دلته مصوبه خو د ثواب نه دی لکه څنګه چې سورۃ بقره کې تیر شوی ابراهیم علیه السلام سي رب اجعل هذا البلد اے الله جوړ کې دا کور چې نو امن او مصابه د امن سے او د ثواب سے نو مصوبه چې نو هغه خدا و مختصه بالاحسان دا خو د خو کارون سره چې نو هغه خاص دی او دلته چې نو الله پاک چې نو هغه په بد کې راوستلو نو وای چې نو دلته مصوبه په معنی چې نو هغه د عقوبه سره دی عقوبه عند الله چې داغه سزا او بدله چې نو هغه د الله په نسبت باندې داغه یعنی هغه د الله په نسبت باندې بدترین شي دی نو مصوبه دلته د عقوبه په معنی باندې دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبر هل انبئکم ایز وخم تاسو ته خبر در کم تاسو ته بشرن په ډیر بد من ذالک د دینهم مصوبه عند الله د بدلې په لحاظ سره د الله پنيزو من اغه سوک دی لعنه الله چې لعنت کړي پاغه باندې الله وغضب علیه او غضب کړي پاغه باندې وجعل منهم القردة او جوړ کړي دي دا غوینه شادوغان والخنازیر او خنزیران وابت طاغوت او هغه چې بندگی کوي د شیطان اولئک دا کسان شر مکان ډیر بد دی په درجه او مرتبه کې واضل عن سواء السبيل او ډیر گمراه دي د سمیلارینه واذا جاءوكم او هر کله چې راشدي تاسو ته قالوا نوای آمنا من ایمان راوړی وقد دخلوا حال دا چې دوی داخل شي ول بالکفر د کفر سره وهم قد خرجوا به او دی اوتل د کفر سره والله الله پاک عالم خپوا دی بما په هغه سکانو یکتمون چې دوی پټوي قول اوایت پیغمبر هل انبئکم ایز خبر در کړم تاسو ته بشرن په ډیر بد سیز من ذالک د دینهم مصوبه عند الله د بدلې په لحاظ سره د الله پنيزو من لعنه الله هغه څوک چې لعنت کړي پاغه باندې الله پاک وغضب علیه او غضب کړي پاغه باندې وجعل منهم القردة او جوړ کړي دا غوینه شادوغان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او هغه څوک چې بندگی کړي د طاغوت د شیطان اولئک دا کسان شر مکانن هم دی چې نو هغه ډیر بدتر دی په مرتبه کې واضل عن سواء السبيل او دی گمراه دي د سمیل لارینه واذا جاءوكم هور کله چې ردی راشي تاسو ته قالوا نوای آمنا من ایمان راوړی دي وقد دخلوا بالكفر حال دا چې دوی داخل شوی دي د کفر سره وهم قد خرجوا به او دوی وتل دي هم د کفر سره والله الله پاک عالم خپوا ده بما پاغ سيكتمون چې دوی پټوي